بسم الله الرحمن الرحیم. پدی پرونی درس کی د سورۃ البقرہ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40-41 ترجمه تشریح او وضاحت مونږه ذکر کړو سه. دلته پدی آیت کی اخره کی یو لفظ راغی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، او تاسو ما اخله زما په آیاتونو باندې لږ غونتی قیمت. د دې آیت متعلق یو اهم او ضروری یو څو مسلې دي هغه ذکر کوو. سوال دا دی چې استاد جی دلته الله جل شانه ارشاد فرمایل چې زما په آیاتونو باندې لږ غونتی کی قیمت ما اخلي، یعنی پیسې په اجرت په ما اخلي. نو په قرآن باندې اجرت اغستل څنګه دي؟ یو څوک چاته قرآن په ناظره باندې خي او پیسې اخلي، فیس اخلي. یو څوک چاته قرآن په ترجمه باندې خي او داغه تنخواه اخلي. یو څوک د قرآن د نور علمونو درس او تدریس چاته ورکي او پاغي تنخواه اخلي. دا په قرآن باندې اجرت اغستل جایز دي که ناجایز دي؟ او په دې آیت کې د دې خبرې څه تذکره شته که نشته؟ نو د ټولو ناول په دې خبره باندې ځان پوهه کا چې د قرآن پاک څومره قدرې تفسیرونه لیکلي شوي دي. نو په اکثرو تفسیرونو کې بلکې په تمامو تفسیرونو کې د دې آیت په تفسیر کې دا خبره ذکر شوی ده چې ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا. د دې آیت تعلق د بنی اسرائیل سره دی چې بنی اسرائیل با د الله تعالی په کتاب په تورات کې تحریف کولو، آیاتونه به بدلول یا به معنا او مفهوم مسله بدل کړله، د خلکو نه به په اجرت او پیسې اغشتي. نو الله دقه خبره بنی اسرائیل ته دلته ذکر کړی دا چې زما په آیتونو په تورات باندې پیسې ماخله. یو دویمه دا چې الله تعالی دی بنی اسرائیل ته دلته خطاب کوي چې په تورات کې تاسو ما سره وعده کړی و چې د آخر زمانه پیغمبر او قرآن کتاب بمنو. اوس دلته تاسو په دې زمانه کې چې آخري زمانه پیغمبر راغی او وحی راغله، قرآن نازل شو، نو تاسو د پیسو د لالچ په غرض باندې د تورات آیتونه بدل کړل، معنا او مفهوم ولا بدل کو او پیسې اخلي او زما آیتونه خرڅوي. دا معنا دلته مراد ده، یعنی دا خطابم بنی اسرائیل ته دی او د دینه مرادم بنی اسرائیل خلق دي او دا غوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه انکار کول، د قرآن نه انکار کول او په تورات کې آیتونه بدلول، دا غي معنا بدلول، دا د دینه مراد دي. یو څوک قرآن چاته په ناظره باندې خي او دی تنخواه او اجرت اخلي، د دې آیت دې سره تعلق شته؟ نو تفسیرونو کې لیکلي دي چې د دې آیت دې مسلې سره هیڅ تعلق نشته. یو څوک قرآن چاته په ترجمه باندې خي یا د قرآن نور علمونه چاته خي او هغه اجرت او تنخواه اخلي، نو د دې آیت د دې مسلې سره تعلق شته؟ آیا دا په دې آیت کې راځي؟ نو تفسیرونو کې لیکلي دي چې د دې خبرې او د دې آیت د دې مسلو سره هیڅ قسمه تعلق نشته. دا مسله په دې آیت کې نه ذکر شوی. البته دا خبره قابل غور ده چې دا یو مستقل ځان له مسله ده او په دې باندې د تفصیل سره گفتگو او وضاحت وکړي شي چې په قرآن باندې اجرت او پیسې اغستل څنګه دي. نو یادو ساته د څلورو مذهبونو امامانو کې 3 امامان ائمه ثلاثه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. د دې دریو حضراتو فتوا او قول دادی چې د قرآن د خودلو په بدل کې اجرت او تنخواه اغستل شرعاً جایز دی.
او زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د ابتدایي د اولی زمانی قول دادی وینا یې دادا چې د قرآن د خودلو په بدل کې په عوض کې اجرت اغستل جایز نه دي. د درې امامانو ورته جایز وي او زمونږ د امام صاحب ورته جایز نه دی ویلي. وجه څه ده؟ وی وجه دا ده چې د صحابه کرامو په زمانه کې د تابعینو د تبع تابعینو په زمانه کې اسلامی حکومت ډیر په اعلی درجه باندې اوسېبه. خلفای راشدین نو هغوی به باقاعده د قرآن د قاریانو د پاره، د حافظانو د پاره، د عالمانو د پاره، د قرآن خودونکو د پاره د بیت المال نه مستقل وظیفه او تنخواه مقرر کړې وه چې په هغې باندې به د دغه حضراتو د کور خرچه چلیده او د عامو مسلمانانو هم دومره د زړه مینه او محبت او شوقو چې د قرآن د حافظانو د قاریانو د عالمانو به دومره قدر او احترام کو چې سبب یې خواږه لګېدل نو دغې حضراتو له به وړل نو د هغوی به تنخواه ته ضرورت نه راپېښېدو چې هغوی ته د بیت المال نه د خپلو ضروریاتو د پوره کېدو دپاره ښه په وافر مقدار کې تنخواه وغیره به څه عوض به میلاوېدو نو هغې ته د تنخواه څه ضرورت و چې چاته یې ویلو چې قرآن به ته خیمه راشه ماله به تنخواه راکړې د تنخواه ضرورت هغې ته نه راکړه. په دې بنا باندې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول کړی چې په قرآن باندې اجرت اخیستل جایز نه دي. لیکن زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاگردان یعنی متأخرین فقهای احناف او دا رستنی چې زمونږ د دې مذهب کوم لوی مجتهدین او فقها حضرات تیر شوي دي هغوی بیا دا خبره ذکر کړې ده چې په قرآن باندې اجرت اخیستل جایز دي. یعنی زمونږ د مذهب د ابتدا او د شروع د زمانې د امامانو دا قولو چې په قرآن باندې اجرت اخیستل جایز نه دي، لیکن د وروستو زمانې مجتهدین او فقهاو چې کله دا خبره محسوسه کړله چې هغه اسلامی نظام برقرار پاتې نشو، هغه خلافت برقرار پاتې نشو او د مسلمانانو د حکومت د طرف نه علماو ته او حافظانو قاریانو قرآن خودونکو ته هغه چې کومه وظیفه او تنخواه به میلاوېده هغه بنده شوه او د عامو مسلمانانو هغه جذبه پاتې نشوه. په کومه جذبه چې باندې مسلمانانو به د دغه علماو اکرام او اعزاز کولو هغه کمه شوله. اوس د دغه علماو یا د دغه استادانو یا د دغه قاریانو چې دی قرآن خلکو ته ښیي یا د دې نور علوم خلکو ته ښیي نو د دوی بم د کور ضروریات وي، بال بش به وي څنګه چې د دې نورو خلکو د ژوند ضروریات دي. اوس که دی خلکو دپاره په قرآن باندې اجرت اخیستل ناجایز او حرام کړی شي نو دوی به د قرآن دا خدمت په ځای پرېږدي او دیاړی مزدورۍ پسې به وځي چې څنګه دا نور خلک وځي صاحب. اوس که دا خلک هم د قرآن خدمت په ځای پرېږدي او د دنیا دیاړی مزدورۍ پسې وځي ګټې وټې پسې وځي نو د قرآن خدمت په ځای پاتې شي، د دین خدمت په ځای پاتې شي. نو یو وخت به داسې راشي چې دا مسلمانان به د قرآن نه د احادیثو نه او د علم دین نه محرومه پاتې شي. بیا به نه د قرآن زده کړې والا څوکي نه به ښودلو والا څوکي، نه به د احادیثو زده کړې والا څوکي نه به ښودلو والا څوکي. هر سړی به د خپل دنیا په منډو تړلو کې اخته وي. نو په دې وجه باندې رستنی فقها او امامانو علماو په دې خبره باندې فتوا ورکړې ده چې په قرآن باندې اجرت اخیستل شرعا جایز دي. او زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو واقعه دا را نقل شوې ده. علامه شیخ شهاب الدین مکی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی الخیرات الحسان فی مناقب نعمان. د امام اعظم ابو حنیفه په سیرت او په ژوند حالاتو باندې کتاب لیکلی. وی امام صاحب خپل زوی حماد د یو قاری او د یو استاد سره کینولو د قرآن د زده کړې لپاره. نو هغه استاد چې کله د امام صاحب دې زوی ته سورة الفاتحه ور اخودله د الحمد شریف یې زده کو
نو دا حماد زوی راغی او خپل پلار ته امام اعظم ابو حنیفه ته فاتحه تېره کړه چې بابا جانه سوره فاتحه مې زده کړله. نو وی دوی سره په کور کې په تیله کې 1500 د سپینو زرو درهم پراتو د چاندې. هغه تیله راواغېسته او یو وړله او د خپل بچي هغه استاذ لی ورکړله چې حضرت دا قبوله کې دا زما د دې بچي د فاتحې د زده کولو په عوض خو نشي کېدی، بدل خو نشي، لږه هدیه ده تاسو یې قبوله کې. 1500 درهم په هغه زمانه کې ډېر زیات و سیبه د دې زمانې لکونه تې جوړېږي. نو وی هغه استاد یې ورته وی چې امام صاحب دې ته څه ضرورت دی، ما خو په دې غرض باندې نو کړی او دا مه راکوئ. نو امام صاحب ورته وی چې دې ته ضرورت شته دی، ما سره په کور کې دقه وي که د دې نه زیات څه وو نو چې څونه و هغه ټول به مې تاله درکړي وو. تا چې زما دې بچي ته د سورة الفاتحه دا کومه زده کړه ورکړې ده ټوله دنیا د دې په بدل کې زه تاله نشم راکولی صاحب، دا دومره لوی دولت تا زما دې بچي ته ورکړلو. نو د امام صاحب خپل عمل نه دا خبره ثابت ده چې د قرآن په عوض کې او د قرآن په ښودلو کې اجرت ورکول دا شرعا جایز دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو نه دوه قسمه احادیث امت ته رانقل شوي دي. بعض احادیث داسې دي چې د هغې نه دا خبره ثابتېږي چې په قرآن باندې اجرت اخیستل جایز دي بلکې مستحسن دي. لکه د سورة الفاتحه په تفسیر کې تا ته ما تفصیل سره قصه کړې وه. ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه سره خپل ملګري په یو علاقه باندې ورغلل، هغې ته یې وی زمونږ به ستاسو میلمانه شو، د میلمستیا نه خلکو انکار وکړو. دوی دا شپه دقسې نهاره تېره کړه، په سبا د هغه کلي مشر او سردار مار یا لړم وچیچو، هغې ول خپل علاج وکړو خو علاج ونه کړی شو، هغه روغېدو نه مرګ طرف ته روان. نو دوی بیا په مینځ کې چوي چې لکه دا میلمانه راغلي دي دوی نه به تپوس وکړو که چا سره علاج وي. نو چې دوی راورغلل ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه ورته وي ما سره علاج شته دي خو مونږ خو ستاسو میلمانه شوي او تاسو زمونږ میلمستیا ونه کړه، اوس به ستاسو د مریض زه علاج کوم خو ما له به عوض کې چې زه څه غواړم هغه به راکوئ. هغې ورته وی چې هر څه غواړې در به کړو خو دا مریض ټیک کړه. ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه په دغه سردار چې کوم ځای باندې مار یا لړم چیچلي هغه ځای باندې سورة الفاتحه یې وویله، دم یې وکړلو او دغه خلکو د دې دم په بدل کې 30 ګډې چیلې دوی ته ورکړې وي. نو خپلو ملګرو ورته وی چې حضرت په قرآن هم اجرت واخیستو دا هم څه چل وکړو. نو ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه ورته وی چې مدینه نږدې ده ځان سره به بوځو حضور پاک ته به ووایو. نو که حضور پاک وی چې جایز دي خو وابلو کوي چې ناجایز نو بس پرېږدو که نه چې ته به صدقه کو یا به لرې کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې واقعه بیان کړې شوه نو حضور پاک ورته وی چې بهترین اجرت هغه دی چې تاسو په قرآن باندې واخیستو، د دې نه بل بهترین اجرت نشته سیبه. او وی د دوی د زړه د ساتلو لپاره ورته داسې مې وي چې مال هم پکې لږه حصه وکړې او مال هم پکې غوښه راکړې. اوس د دې حدیث نه په واضح الفاظو سره دا ثابتېږي چې د قرآن په دم درود باندې، قرآن په ښودلو باندې، د قرآن په زده کړې باندې اجرت اخیستل شرعا جایز دي. بعض روایتونه داسې موجود دي د حضور پاک په مسجد کې یو دنکاچه و صفه به ورته وي، په هغې باندې 400 صحابه کرامو به قرآن زده کولو، په اصحاب صفه ورته ویل کېږي. په دغه صحابو کې یو صحابي حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه دا قاری او حافظ قرآن د به دا قرآن نور د حضور پاک په غیر موجودتیا کې به نور وړو وړو صحابو ته ښودو. یو ورځ یو ماشوم د یو کم عمر صحابي د هغه پلار یا دغه صحابي حضرت عباده ابن صامت ته لینده ورکړله، د غشو د ویشتو هغه لینده چې وي کمان تیر کمان چې څه ته ویل کېږي، هغې وله په ډالۍ کې ورکړو چې دا تحفه ده او تاسو یې قبوله کړئ. هغې هغه کمان ځان سره واخیستو او حضور پاک ته وی چې په دې غرض باندې چې دا خو ډېر بهترین څیز دی کافرانو سره چې جنګېږم غشي به پې ولمه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وی چې حضور پلانکي ته مې قرآن ښودو ما له لینده راکړله. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې د جهنم یو توق او یو رسۍ دې په غاړه کې واچوله، که دا دې واغېشتو نو د جهنم یو رسۍ دې په غاړه کې ځان نه واچوله، نو که د دوزخ رسۍ په ځان نه په غاړه کې اچول غواړي نو بیا دا واخله، او که د جهنم د دې رسۍ نه ځان خلاصول غواړي نو بیا دا ماخله واپس یې ورکړه. دې تا له مخکې ولې نه درکو؟ د قرآن په د ښودلو په بدل کې درکو.
اوس دې حدیث مبارک ته چې ګوري د دې نه دا معلومیږي چې په قرآن باندې اجرت اخیستل شرعاً جایز نه دي بلکې د جهنم اور ته پې سړی رسیږي. تفسیر قرطبي کې صفحه نمبر 336 باندې دا خبره لیکلې ده چې په احادیث مبارکو کې کم احادیث داسې دي چې په هغې کې د قرآن په بدل کې د اجرت د اخیستو نه منع راغلی ده نو دا روایات ضعیف دي، ضعیف روایت دي، کمزوري احادیث دي. او علامه آلوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کې دا لیکلی دي چې کوم د منع روایات دي دا صحیح نه دي، په دې کې ضعیف اقوال را نقل شوي دي. دا حضور پاک دا صحابي ولی منع کو وی دا د تقوا او دا بهتر والی په مناسبت سره منع کو چې تقوا دا چې په قرآن باندې د اجرت وانغیستی شي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نورو ډیرو آیاتونو نه دا خبره ثابتېږي چې په قرآن باندې اجرت اخیستل شرعاً جایز دي. دا خبره تفسیر روح المعانی کې لیکلې ده چې د دې آیت ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا د دې آیت د قرآن په بدله کې د اجرت اخیستو سره هیڅ قسمه تعلق نشته. یو مسله دلته دا م یاده که په قرآن د قرآن ختم کول او پاغي اجرت اخیستل څنګه دي. یو څوک بیمار وي استاجي طالبان راولېږه چې ختم رالو کی دا بیماری الله ختم کی په دې باندې اجرت په دې ختم قرآن باندې اجرت اخیستل څنګه دي. ختمونه خلق د ډېرو اغراض او مقاصد لپاره یو څوک نوی کور جوړ کی ختم وکې په دغه ختم باندې اجرت اخیستل څنګه دي. یو څوک نوی دکان جوړ کی ختم وکې رااله په دې باندې اجرت اخیستل څنګه دي. یو څوک کاروبار شروع کی نوی گاڑی واخلی یاره د قرآن ختم به وکړو چې دا برکتی شي. اوس قاریان حافظان راولي مولوي صاحب راولي هغوی باندې چای ډوډۍ څکي بسکټ مټیان هر څه وله ورکوي دا اجرت یا پیسې وله ورکي دا شرعاً څنګه دي. نو یاد وساته تمامو فقهاو او تمامو علماو په فتاوو کې دا خبره په وضاحت سره لیکلې ده چې دا کارونه کم دي کور کې د بیماری د لرې کېدو دپاره د کور د برکت دپاره د دکان دپاره د گاډي وغیره دا ټول دنیاوي اغراض او مقاصد دي د دنیا کارونه دي. نو د دنیا د کار دپاره د قرآن ختم کول داسې دي لکه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې په دغه بیمار باندې دم ووي یعنی دا د دم په ضمن کې راځي. نو څنګه چې په دم باندې اجرت اخیستل جایز دي داسې په دې قسمه ختم القرآن باندې هم اجرت اخیستل جایز دي بلکې بهتر دي چې په قرآن باندې سړی پیسې او اجرت او خیر خیرات او صدقه ونه کړي نو په څه به کوي په ډمانو به کوي په اجراګانو به کوي کنه. دا مفتی سردار علي صاحب خبره چې په ډمانو باندې نوستل جایز دي او چې مولا صاحب نکاح تړي اله مولوي صاحب په نکاح دې شین لوټ جیب کې واچو په نکاح دې پیسې وا نکاح خو عبادت دی په عبادت دې پیسې واغشتي نو په اجراګانو لوستل دي خلکو ته جایز ښکاري او د قاری صاحب او د حافظ قرآن او د مولوي صاحب له یو روپۍ ورکول دا ورته بیا دې وخت کې دوی بیا شیخان شي مفتیان شي بیا ورته قرآن او حدیث رایاد شي صاحب. نو په قرآن او په حدیث پیږي نه خو به زفتونه بوجه ډکه کړي فتیو چې دی او د مولوي صاحب سر لې رابغی صاحب. یو ختم القرآن بل هم زده که یو مسله بل هم زده که یو څوک مړ شي د مړي دپاره د ایصال ثواب دپاره ختم کول په دې باندې اجرت اخیستل څنګه دي. نو په دې کې فقهاو اختلاف کړی دي. بعضې حضرات وی چې یو څوک په مړي پسې ختم وکړي قاریان حافظان راولي او مړي پسې ختم کوي نو په دې ختم باندې د دیو دپاره اجرت اخیستل جایز نه دي. وجه دا ده چې دا کم ختم شوي دي نو دا خو د دې مړي دپاره شوي دي په دې خو دې جمدو ته اجر او ثواب نه میلاویږي دا خو دوی د بل دپاره کړي دي نو چې اجر او ثواب ورته پې نه میلاویږي او خو د مړي د ایصال ثواب دپاره شوي دي نو دوی دا اجرت د څه په بدل کې اخلي لہذا د دپاره د اجرت جایز نه دي. یو صورت دا م یاد کا که یو حافظ یا عالم یا قاری یا استاد داسې دي چې هغه بس صرف دې ته کار ویلی دي بس چې کوم ځای کې مړي وي کوم ځای کې دریمه وي کوم ځای کې جمعه وي کوم ځای کې څلوېښتي وي بس استاد ځان رسوي او بس ختم ته تیار ناست وي صاحبه که هغه د دې ایصال ثواب د ختمونو نه ځان له پیشه جوړه کړې ده پیشه
او روزګار یې ته جوړ کړی دی نو دا بیا شرعن چورلټ حرام دی ناجایز دی دا ختم کولم جایز نه دی او په دې ختم باندې دا اجرت ورکولم جایز نه دی او غستلم جایز نه دی کدا سی نوی یو عام خیرات دی خپل مړي پسې خیرات کې او صدقه کې خیرات کې دیګ دی پوخ کړی دی یا روجي یا بل څه ضروري نه ده چې په درېیمه دی وي یا په جمعه دی وي یا په څلوېښته دی وي عام خیرات ته کې او ټول خلک دی راغوستي دي او قاریان حافظان دي پکې راغوستل چې استاد جي راشي ختم را لو کې اوس په داسې صورت کې چې یو څوک دا پیشه نه ګرځي او راغله او ختم یې وکړل نو د دوی دپاره بیا اجرت اخیستل په دغه ایصال ثواب د ختم په عوض کې که پیسې ورکړي شي جوړه جامه ورکړي شي پیزار ورکړي شي یا خوراک سکا کړي نو دا به شرعن جایز وي فتاوا عالمگیری لیکلي دي بهتر دي چې دیو ته ورکړي شي دی ختم والا ته او فتاوا شامل لیکلي دي چې جایز دي بحر الرائق هم لیکلي دي چې جایز دي او علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه په 22 جلد کې فتاوا لیکلي ده شیخ الاسلام ورته ویل کیږي هغوی لیکلي دي په دغه خپله فتاوا کې چې په عام خیرات کې چې څنګه د عامو خلکو دپاره دا خوراک جایز دی نو داسې دغه ختم کوونکي قاریانو حافظانو دپاره جایز نه بلکې بهتر دی او دا یو عجیبه منطق نه دی ته زه به درته یو عجیبه خبره وکړم خلک وایي مړي له مړي پسې خیرات کو قاریان راغلي د الوا د پلیټونو نه داسې تاو راتاو شول نو مړي پسې چې خیرات کې عام خیرات کې که نه عام ټول خلک دی راغوستي دي د هغوی دپاره د الوا یا د روجي یا دغه خیرات څه دي صاحبه جایز دی په ټولو باندې خوري ډکې ډکې غورې ورته ږدي او دا قاریان حافظان چې ختم وکړي نو دوی دپاره جایز نه دی ګناه یې څه ده قرآن یې دله ویلي دی ډېر عجیبه منطق نه دی د دې خلکو لکه چې چا اسم نه دي کړي راشي ټول غیبتونه وکړي دې خلکو ته دې کتلي وي په جنازه کې هم لګیا وي غیبتونه او خبرې او اترې جرګې مرکې د هغوی دپاره ستا د خیرات خوراک جایز دي او چې چا ستا د مړي دپاره قرآن وي دعا درته کوي د هغوی دپاره ناجیزه شو څومره عجیبه منطق او فلسفه دې ته وایي د دین نه لرې والې دا هغه کم عقلتوب وي ناپوهتیا وي چې یو سړی په قرآن او په حدیث پوهېږي نه او ځان نه شیخ القرآن او شیخ الحدیث جوړ کړي نو داسې قسمه فتوی او د داسې قسمه خلکو د خبرو نه به ځان ساتي یو بله مسله دلته زده که تراوو لدی په روژه کې حافظ راوستو په تراوو کې درته ختم وکړو نو په دې باندې اجرت اخیستل څنګه دي دې قاري له دې حافظ له خلک پیسې ورکوي نو تمام علماو فقهاو په فتاوو کې دا خبره لیکلې ده چې قاری او حافظ لا دا تنخواه او دا پیسې ورکول شرعاً جایز نه بلکې بهتر او ضروري او لازم دي وجه دا ده چې دا د امامت په ضمن کې راځي لکه څنګه د جماعت یو مستقل امام دی او دې تا ځان له امام جوړ کړی دی تنخواه به ورکې که نه به ورکې هغه تا له 15 وخته راځي امامت د لکۍ تنخواه به ورکې که غواړي او که نه غواړي که غواړي بیا خو به یې ورکې که نه غواړي بیا به یې هم ورکې نو څنګه چې په امامت باندې تنخواه اخیستل جایز دي دقسې دا تراویم د یو څو ورځو خاص امامت دی یا د 10 ورځو یا د 20 ورځو یا د 6 ورځو نو دا د امامت په ضمن کې راځي لہذا دغه حافظ قرآن او دیو ته اجرت ورکول جایز دي بعضې خلک فتوا ورکوي صاحبه او مسله وی المعروف کالمشروط وی دا خو مشهوره ده او دین خلکو اجرت او روزګار جوړ کړی دي او حافظ قرآن چې راشي نو بس هغه په دې نیت باندې راځي چې ماله به پیسې راکوي او خلک چې حافظ راولي نو په دې نیت راولي چې موږ به پیسې ورکو لہذا المعروف یو څیز چې مشهور وي دا په شان د مشروط وي نو دا جایز نه دي نو یاد وساته دا یو ضابطه او مقوله ده المعروف کالمشروط به دې ته ویل کېږي لکه د دې ځای نه ته 400 ته ځې نو د 400 کرۍ مشهوره ده که نه ده اوس چې ته دلته چینچی ته خیږي تا ته چینچی والا درته وایي چې دونه کرۍ به راکې 85 به راکې ته ورته وایې چې لکه ګورې 85 به در کوم زیات به نه در کوم ولې کرۍ ده هم دومره چې هغه ځای ته ورسېږي هغه به درته وایي کرۍ راواله او ته به بې وینا 50 روپۍ وروالې ور به کړي دا المعروف دا معروف دی دا په شان ده ګویا چې شرط لګولی شوي دي چې 400 پورې به دې وړم او 50 به راکې که اونم ویلی شي دا خبره مشهوره ده ښکاره ده اوس چې دا په قرآن د تراویو کې کم ختم کیږي کم یو قاری کم یو حافظ داسې ویلي دي صاحبه چې د یو سپارې په بدل کې به 100 روپۍ راکې یا 1500 به راکې چا شرط یې ښودی دی
یا د علاقې په کم زمونږ په دې وطن کې په کم مسجد کې یا کم استاد یا کم کلیوالا د قاری ته دا ویلي دي چې هلکه ختم له به راځي خو ګورې د سپارې په بدل کې به یو 85 درکو یا 200 درکو چا هم نه دي ویلي داسې نه قاري د دې خبرې شرط لګوي چې ما ته به دونه راکوې نه د کلي خلک هغه ته وایي چې دونه به درکو نو بیا دا اجرت څنګه شو نو بیا دا څه شی دی دا خلک چې ورکوي دا حدیثو نو دې ته ویل کېږي اکرام معروفه دا یو مشهور او عام عزت او اکرام دی چې ستا کور ته ستا جومات ته ستا علاقې ته یو استاذ راغی یو عالم راغی یو قاری راغی تا ته قرآن در ښودو په ناظره په ترجمه د دین نور علمونه درته وښودل دا علما خلک جلسو له راولي که نه یا نکاح وغیره له یا ختم له تا ته ختم وکړو نو دا ته هغه له اکرام کې ته د هغه عزت کې نه که نه استاجي دا قاری صاحب چې راغلی دی دا حافظ دی خو راځي په دې نیت باندې چې ماله به پیسې راکوي نو یاد وساته زمونږ د علم په کتابونو کې یو ضابطه لیکلې ده وی العبرة لنیت الدافعی اعتبار به هغه چاله روي څوک چې ورکړه کوي د دې کلي د خلکو نه تپوس وکړه وی تاسو چې دا قاری او دا حافظ راوستی دي یا تاسو چې دا کمې پیسې دله ورکوئ د ختم په شپه یا جوړه یا نور اعزاز کوئ دا تاسو په څه نیت ورکوئ چې دا د دې سپارو په بدل کې عوض مونږ ورکو اجرت ورکو تنخواه ورکو یو ساده مسلمان مم دته هوښیار خو درته وایي نه وایي ساده مسلمان مم درته ده ونه وایي ابه درته وایي دا حافظ قرآن دی قاري صاحب دی ټوله ورځ په دې جومات کې او په مدرسه کې پروت دي نو که ما ته ختم وکړو او ما ولې 200 روپۍ ورکړي نو دا خو د اعزاز په دې نه پوره کېږي خو زما بس دقه جذبه ده چې زه د اعزاز د ده زه عزت او اکرام وکړم دې ته اکرام معروفه وایي شرط معروفه ورته نه وایي او دې ته اجرت نه ویل کېږي صاحبه او زمونږ د غورغشتو مولانا نصیر الدین غورغشتوي رحمت الله علیه او د اکوړي د مدرسې مفتی فرید رحمت الله علیه او د کراچۍ مفتی زرولی خان رحمت الله علیه اوس وفات شو نږدې د دې تمام حضراتو په فتاوو کې د دې ښکاره واضح دا فتوا چې حافظ قرآن لا او د قرآن ښودونکي لا او په ختم والا لا اجرت ورکول او پیسې ورکول بهتر نه بلکې افضل دي او ضروري دي چې ورکړي شي مفتی زرولی خان صاحب خو په کې دام وی چې کوم حافظ قرآن له په جومات کې د تراو په ختم کې 1.5 لاک روپونه څو کمې روپۍ ورکړي که نه دي کوي ورته چې دا خلک په دې دنیا باندې کروډونه لګوي نو که یو حافظ قرآن دی په قرآن باندې 1.5 لاک روپۍ ورکړي نو دا ډېرې دي نه ډېرې نه دي دا په دې باندې کروډونه مرکي دي صاحبه خو دا 1.5 لاک خو وي خامخا ورکوي د دې خاریو والا ته وي ښه تاسو د ایراب والا ته نه ویم صاحبه لکه دا ټولې خبرې پرېږدی مړه یاره زما شپږ کاله شو دې جومات ته زه راغلم دا مې 9 کال دی که نه په دې کلي کې ما تاسو ته دا خبره کړې ده چې امامت ته د کوم تنخوا به راکوې او یا مې درته ویلي دي که تنخوا م رانکړه نو به دا مسله پرېږدم کوم عالم داسې ویلي دي صاحبه یو عالم جایز ورلدي خو عالمان دا خبرې نه کوي صاحبه د الحمدلله زمونږ په دې مسلمانانو کې دومره عقل او فکر او احساس شته اوس هم هغه د ایمان هغه جذبه د قرآن هغه خدمت په دې مسلمانانو کې د دوی په زړونو کې اوس هم هغه جذبه الحمدلله شته او تر قیامته به دا وي چې دوی به د دې خپلو علماو انشاءالله د دوی به اکرام او اعزاز کوي او د اجرت په نیت باندې نه د اکرام او د اعزاز په نیت باندې نو دا یو څو خبرې وي چې ضروري وي او د دې زده کړه مونږ له پکار ده او دا قسمه خبرې صاحبه په دې موبایلو کې هم راشي بعضې ملیان به وي صاحبه او دا د قرآن دا آیتونه به راته وایي او داسې قسمه خلاف شریعت فتوی به ورکوي نو دا داسې خلکو په دې خبرو باندې دوکه کېږو نه الله تعالی دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي زه بس دونه بس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين